سلامونه نیکې هیله او احترامات په ذوالوهاب سواتي ستاسو ورور ملګرو. نن د سره یو اهمه خبره غواړم چې شریکه کړم. زه په ذوالوهاب سواتي باقاعده طور د پاکستان پیپلز پارټۍ نه د مستعفي کېدو اعلان کوم. انشاءالله مونږ په دې علاقه کې مخکې هم د خلکو خدمت کړی، د غریب ولس سره د هغوی په غم درد کې مونږ شریکو ولاړو سره، او انشاءالله دغه ایمان دی چې آینده دپاره به هم د دې خپل ولس سره د دې خپلې خاورې سره د غریب په درد غم کې به انشاءالله مونږ شریک یو، د دې سره به ولاړ یو. خو زه د څه وجوهاتو په بنا باندې د پاکستان نه پیپلز پارټۍ نه د مستعفي کېدو اعلان کوم سره د خپل خاندان، او انشاءالله د دې علاقې خدمت په زمونږ مشر سابقه وزیر خزانه مظفر سید صاحب د دوی په مشرۍ کې غواړو چې آینده دپاره انشاءالله د دې خپل علاقې، د دې خپل خاورې، د دې خپل غریب ولس د دوی هغه شان خدمت وکړو، د هغې نه نورم ښه خدمت وکړو څرنګه چې مخکې مونږ کړی دی. نو انشاءالله زمونږ چې څومره مینوال دي، زمونږ څومره رشته داران دي، زمونږ څومره د علاقې غریب ولس دی، د هغې خدمت ته انشاءالله مونږ ملا تړلې ده. خو زمونږ سره چې زمونږ دا کم مشر ناست دی مظفر سید صاحب سابقه وزیر خزانه، انشاءالله د ده په مشرۍ کې به د دې خپلې علاقې د PK17 چې څومره غریب ولس دی، څومره زمونږ نازولي دي، د دوی خدمت ته انشاءالله مونږ ملا تړلې ده او د دوی به خدمت کوو. که زمونږ نه خبرو کې داسې څه خبره شوې چې هغه ستاسو زړه ته نه پرېوتي، د هغې معذرت کوو. په لوی الله هم سپارو. د الله په امان.